مشرانو ناغه ماته بالکل قابل قبول ده او مشرانو چې تاسو ته پته چې زمونږ د چیانو مینه په پارټي کې روانو تاریخ انصاف زما د دیرې نه سٹارټ شوی دی د جنډم د تاریخ انصاف د ما د دیرې نه سٹارټ شوی کله چې به خان صاحب راغی نه زما مشرور علي خان صاحب به د خان صاحب په بانټ باندې ناسو چې خدا نه خواست اسنه چې د خان صاحب په گاډي باندې څوک د ټماټر یا د اگې گزار وکي هم د قشن کلاشن کو پلاس پناسو موږ د هغه ټیم نه په تاریخ انصاف کې ما د 2013 نه د 2018 نه بعد زه دوه پیره د پی ټی آی مال ټیکټ را کړو زه ام پی ام منتخب شوم تاسو ټول به د گواهی چې ما د خان صاحب کوم منشور شو په غیر روانو ما د دې ټیم پر یو سکیورټي را سره نه سم ک ډوډۍ مې راغسم خپل د ترونه په خپل راغسې ک سبزی مې راغسې ده او مې په خپل راغسې ده زما صرف د پارټي اوسو مشرانو دا کله چیرې که تاسو ماته ویلې چیرې دا ټیکټ ګران خان تعالی نه درکو او یا ته خپل کاغذونه ویډرا کا څنګه چې مې د ډاکټر امجد په حق کې ویډرا کړی دی او څنګه چې مې د سلیم الرحمن صاحب په حق کې ویډرا کړو ما به دغه شان اختر خان زمونږ کشر دی ما به دغه په حمایت کې ما به ویډرا کړو خو زما سره دا یو سپ جاته وشو بل دا چې د پارټي د پالیسي وه زمونږ د مشرانو د پالیسي وه چې کم ام پی ام ان ای منتخب شوي زوړ هغه د پارټي خلاف پارټي د نه پرېښودي پریس کانفرنس نه کړی د پارټي خلاف تاریخ انصاف نه پرېښودی نه اولنی حق د هغه دی خو چونکې دا د ما د پارټي مشرانو کړي ده یو کس دوه هغه تاسو به هم پېژنئ خو زه ماته معلوم دي چې چا به دې ګوتې والي دي زه د پارټي خاص کر دا د خان صاحب دپاره چونکې موږ د چیانو مینه په تاریخ انصاف کې وو نو امپیریتوب هېڅ شی نشته زما دپاره هېڅ څه خبر نشته زه به هلې خپه وم چې زما سره سیکورټي وی ګرځولی مې او یو ډانګه تیزه خلک چې ورته برابر کړی مې نو هغه زمانو تاسو مینې چې یو ساده سړی وم او زه چې پارټي چې کوم فیصله کړې ده خاص کر زمونږ علي امین صاحب زمونږ ډېر محترم دی یا زمونږ کوم چې چیرمن صاحب دی نو هغه چې کوم فیصله کړې یا اسد قیصر صاحب کړې دی یا چا چې کړې ده زه هغه به ټیک فیصله کړي ځکه چې هغه پې ښه پوهوي په ما کې به څه کمزوري وه نو انشاءالله زما خو ستاسو په وساطت سره هغې خپلو مشرانو ته وعده ده ورسره چې انشاءالله تاسو چې چاله ټیکټ ورکړی دی په سر سترګو مې هغه ماته قبول دی انشاءالله د هغې کوم چې کسان ولاړ دي چاله چې ټیکټ ورکړی دی که هغه زموږ اختر خان صاحب دی که هغه سلیم الرحمن صاحب دی او که ډاکټر امجد صاحب دی انشاءالله د هغو نه به زیاته ولمنډوم که هغه د پیسو خرچه راځي او هغه که هغه خو به مخامخا ویډرا کول انشاءالله ډاکټر امجد صاحب له سلیم الرحمن صاحب له اختر خان له به زه زبردسته منډه تړلی وم زه اختر زموږ وکیل صاحب به یو څو خبرو کې ده هم کاغذونه واپس اخیستي بس خبرې وکړې چونکې موږ په پاکستان تحریک انصاف کې د خان صاحب سره دغه په یو ویژن په یو سوچ باندې ملګري یو زمونږ هر کس دا مطلب نه دی چې موږ د ام پی ایګان شو یا د ایم ان ایګان شو دا زمونږ ډیسیژن دی چونکې ما د پی کې پور نه ما په خپله باندې کاغذونه جمع کړي او بیا هلته کې زمونږ نور مشران چې دی هغه رالو پارټۍ هغو ته ټیکټ یې ورکړي نو موږ په دې هېڅ قسمه موږ ګیله مانه نه کوو د پارټۍ نه پارټۍ مشرانو چې څه فیصله کړې ده بالکل ټیک ته موږ ته منظوره ده او انشاءالله چې موږ به هغه شان سټرګل کوو چې کومه جذبه کم سوچ کوم د ځان دپاره دی د پارټۍ دپاره دی هغه چې هر څوک ام پی ای وي انشاءالله دا سره موږ ډټ کې ولاړ یو انشاءالله ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه مهرباني بل زه د هغه سیاسي پارټیانو د مشرانو ډېره غټ شکریا ادا کوم چې زما سره ټولو پارټیانو رابطه کړې وه چې ګران خان سټیکر هم په موږ ګاډی هم په موږ ټیکټ هم په موږ ما ورته چولټ انکار کړی خو بیا هم د هغې مشرانو زه ډېره غټه شکریا ادا کوم چې په ما باندې دونه اعتماد وکړو چونکې زه زمونږ د پیدایشي تاریخ انصاف ولو نو انشاءالله موږ به داسې حرکت نه کوو چې د خان هغه ویژن ته پې نقصان ورسي چاہے جس کا بھی ہو چاہے خان صاحب کا ہو علی امین صاحب کا ہو مراد سید صاحب کا ہو ڈاکٹر امجد صاحب کا ہو فضل حکیم صاحب کا ہو سلیم الرحمن صاحب کا ہو جس کا بھی ہو وہ مجھے منظور ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بسم الله
अजीजुल्लाह खान, आप ये बताएं कि जब आप मतलब अपने पार्टी के साथ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यही कहता है कि ये इमरान खान ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि वो पार्टी के खिलाफ होगा, कहे कि यार मुझे टिकट नहीं दिया, इस वजह से मैं गया, हमारे साथ ज़्यादती हुआ है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। नहीं, पार्टी का जो हमारे बड़ी है उन्होंने पैसे लेके मुझे काबिल कबूल है। रोरा ज़बरदस्त सवाल दो को ज़तास्तम ची कल दमा कम मशरानो सो के रहता हो टाको सो के रहता हो खमंग बदागा सपोर्ट को पार्टी में रहता है सड़े खेल को सख्तर खान ले टिकट वर कर दे माँ कागज़ों ने दी अब इंशाल्लाह जो वापस वाला मा चिकम टिकट जमा चौंके वोट पदा के PK 7 के दे दो पेरे कैंडिडेट पर PK 5 शुमा पर PK 5 की चिकम सड़े अख्तर खान ले टिकट वर कर दे दागनुम पर लिस्ट कर गले जुबद अख्तर खान सर मंडा तरलोम सलीम रहमान सर बमंडोम और डॉक्टर अमजद सर बमंडोम अब नखै अरसै नख द इमरान खान दे द बेट सर ताल्लुक ने दे दाऊद ची द इमरान खान दे द बेट ने दे कद खान से अरनम नखै अब गटी के खैर इंशाल्लाह देना یو خدای ته هم چې په PTI کې ټیکټونه نه خرڅېږي نه څوک پیسې ورکوي او نه د چا نه اخلي پوه شوې که نه د دې نه علاوه زه تاسو ته دا پریس کانفرنس به دې مې وکړو چې ډېر خلکو وایي چې دا ګران به پریس کانفرنس کې دی پارټي پرېږدي بلې پارټۍ ته ځي د دې نه مخکې په ما دا الزام و چې دا ګوره ما تاسو ته ویلې چې په ټول پاکستان کې واحد زه نه MP وم چې ما استعفا ورکړه د خان صاحب په وینا باندې په ټول پاکستان کې زه واحد ناظم د PTI چې زه وم اوس چونکې ما تاسو دا ونی چې را خلکو را باندې الزام لګو چې دله دا ټیکټ به دې ورنکو چې د نور پارټیانو سره دغه رابطه وه او دی چې کله ټیکټ والي او دی وګټي دی به بلې پارټۍ ته ځي یو قانوني خبره ده چې ما له ټیکټ راکړی وی او ما ګټلی وی نو زه بلې پارټۍ ته تللی نه شم نه علاقېدم به زه تاسو ته خبره کومه چې دا پریس کانفرنس به دې کومه چې هغه خلکو ته دا میسج ورسي چې طارق انصاف کې به موږ مرو د ډزه په ډز به یې نه پرېږدو که خیري پارټۍ مشران چې کومه فیصلې کړې ده دا ماته قابل قبوله ده او جړه مال نه راځي چونکې ځکه تاسو کوم د جړه وي زه الحمدلله جړه مال نه راځي زه به دې خوشحاله یم چې د پارټۍ مشرانو دا فیصله وکړه ټیک ته په ما کې به کمزوري وه زه به دا کوشش کوم چې کمزوري د ځان نه وباسم ټیک ده که نه نور خو ما تاسو ته وایي چې را استعفا ما نه ده ورکړې احتجاج ما نه ده کړی پریس کانفرنس ما نه ده کړی چېرې زه پلانکۍ ته ځم یا خان صاحب داسې PTI داسې دی زما مشران ما ته قابل قبول دي تاسو ته ښه پته ده چې په پارټۍ کې څونه وخت مې ایسته چې کله جلسه وه د ټول نه زیات خلک ما بوتلی دی تاسو ته دا هم پته ده چې په سوات کې څونه جل شوي د ټول نه زیاته غټه جلسه به زما وه ځکه چې زه یو عام سړی یم زما تعلق د هغه غریبانانو خلکو سره چې هغه به زما ما ته به رسۍ ډېر په اسانه کېده ما ته اوس دنیا شي خلکو ټلیفون وکړ د غرونو نه چې وروره موږ درځو ګرانه چې ته په کم پوزیشن ودرېږې موږ به ستا سره یو